بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 43 نمبر درس ہے. نن به ان شاء الله په دې نن عبارت کې به موږ درې وړې مسلې بیانو. اوله مسله چې ځمکه ناپاکه شوه نو دا به څنګه طریقې سره پاکیږي، او دویمه مسله چې یو ناپاکه څیز هغه په مالګه کې پرېوځي نو هغه او په هغه مالګه کې هغه مالګه شي، ناپاک څیز هم مالګه شي نو د هغې مالګې بیا څه حکم دی. او دریمه مسله چې یو ناپاک څیز وسوځېږي نو د هغې بیا څه حکم دی. نو دغه مسلې به انشاءالله نن دا درې بیانېږي. تصویر الارض معنی ده، تصویر معنی ده کېږي، الارض معنی ده ځمکه، طاهرتن پاکه، اذا معنی ده کله چې جفت اوچه شوه، چې ځمکه اوچه شوه نو بیا به دا پاکه شي. وایي ځمکه چې کله اوچه شوه، تصویر الارض طاهرتن ځمکه پاکیږي، ځمکه پاکیږي، طاهرتن معنی ده پاکه، ارض معنی ده ځمکه. نو اول به د ارض معنی وکړي ځکه دا د تصویر دپاره فاعل دی، نو اول به د فاعل معنی وکړي، بیا به د مفعول وکړي، بیا به د فعل کې. ځمکه پاکیږي، د طاهرتن معنی ده پاکه، او د تصویر معنی ده کیږي. ځمکه پاکیږي، اذا معنی ده کله چې جفت اوچه شي، چې کله ځمکه اوچه شوه، یعنی مثلا په ځمکه باندې چا میتیازې وکړي او دغه میتیازې اوچې شوې نو اوس د هغې څه حکم دی؟ وزوا دلته واو شته دی، واو معنی ده او، زوال معنی ده لرې شي، لرې شو، لرې شو. عن معنی ده نه، اردو کې وایي سه، او ها دا ځمکې طرف ته اشاره ده. ښه جي، دا ها ضمیر ځمکې طرف ته راجع دی، دا ها ضمیر هم دا ځمکه یادوي. نو موږ به ووایو عن هغې نه، هغه چې دی دا ځمکه طرف ته. اثر علامت ته وایي یا اثر ته وایي، او نجاست ناپاکي. ښه جي، دې ځای پورې یو مسله موږ لږه په دې ځان پوه کړو. وایي تصویر الارض طاهرتن ځمکه پاکیږي اذا جفت کله چې اوچه شي، یعنی هغې باندې امتیاز چا کړي دي او هغه ځمکه اوچه شوه. وزوال عنها، زوال معنا ده لرې شي، ختم شي، عنها د دې ځمکې نه، اثر النجاست د دې ناپاکۍ اثر، اوچېدو سره د هغه ناپاکۍ اثر ختم شي. د ناپاکۍ اثر څه شی دی؟ یا به په ځمکه باندې د هغه میتیازو یعنی هغه رنګ وي، او یا به په هغې ځمکه باندې د میتیازو د ځمکې نه به د میتیازو بدبو ځي، نو دا بیا پاک نه ده. او چې کله ځمکه اوچه شوه او د دغې نه د میتیازو هغه نښه هم ختمه شوه او دغه شانتې د هغې نه هغه د میتیازو بدبو هم ختمه شوه، نو دا ځمکه دې پاکه شوه. ځمکه باندې میتیازې چا وکړي او دا ځمکه اوچه شوله او بیا ترې نه د دې نجاست بدبو ځي او نه د هغه نجاست رنګ پکې پاتې شو، دواړه پکې ختم شو، نو اوچېدو سره نو اوس دا ځمکه پاکه شوه. په دغه باندې مونځ کول جایز دي، لیکن صرف مونځ کول پکې جایز دي. دا ځمکه خو په خپله پاکه شوه، خو که چېرته ته په دې باندې تیمم کې که نه نو بیا پې ستا تیمم نه کېږي. په دغه ځمکه باندې چا میتیازې وکړې، هغه اوچې شولې او رنګ هم ختم شو او بوی هم ختم شو، چې د میتیازو کومه بدبو ده د ځمکې نه هغه بدبو هم ختمه شوه. اوس په دقې باندې ته جانماز خورولی شي، مونځ کولی شي، لیکن که ته اوس چېرته اوبه نشته دی او ته وایې چې یاره په دې ځمکه باندې په دغه ځای باندې زه تیمم کوم، نو بیا دې پې تیمم نه کېږي. ځمکه په خپله پاکه شوه خو پاکول نه کوي. نو دا مخکې اوس دغه خبره کوي. وتجوز الصلاة، واو معنی ده او، تجوز معنی ده جایز، جایز کېږي، جایز کېږي. الصلاة منځ، منځ. علا معنی ده باندې، تلک معنی ده هغه، اردو کې وایي وہ. الارض معنی ده ځمکه، نو ځمکه مؤنث ته نو ځکه ورله د مؤنث اسم اشاره هم راله، نو تلک الارض په دغه ځمکه باندې. ٹھیک شوه؟ تاسو ته دا اوس موږ ته مسله وایي وتجوز الصلاة، او مونځ جایز کېږي علی تلک الارض، په دغه ځمکه باندې چې کومه ځمکه باندې چا میتیازې کړي دي او هغه اوچې شوې او رنګ او بدبو ختمه شوله، نو په دغې باندې مونځ کول جایز دي. لیکن مخکې درته بله خبره کوي، ولکن، و معنی ده او، لاکن معنی ده لیکن، لا معنی ده نه، او یجوز معنی ده جایز کېږي،
لیکن نه جایز کیږي. ولکن لا یجوز، لا یجوز معنا ده نه جایز کیږي. التیمم، تیمم تیمم چې دی دا پې نه جایز کیږي. منها من معنا ده نه، اردو کې وایي سه، او ها معنا ده دغه ځمکه. ها ضمیر بیا د ځمکې طرف ته راجع دی، نو دا ها ضمیر معنا ده دغه ځمکه، هغه. ټیک شو جي. اوس ګورئ جي دقه ځای پورې یو مسله بیان شوله. تصویر الارض طاهرة، ځمکه پاکیږي اذا جفت کله چې اوچه شي، وزوال عنها او د دې ځمکې نه لرې شي اثر النجاست د ناپاکۍ اثر. وتجوز الصلاة او منځ جایز کیږي على تلك الارض په دې ځمکه باندې. ولکن لیکن لا یجوز التیمم، تیمم نه جایز کیږي منها د دغه ځمکې نه. په دغه ځای باندې په کوم ځای باندې امتیاز شوي وي هغه اوچې شولې، نور سره که اوچې شولې، او که هغه په هغه ځای باندې چا اور بل کو هغه اور سره اوچې شوې، یا په خپل سوري باندې سوری پرې راغی سوري سره اوچې شوې، که په هر حالت کې دا ځمکه اوچه شوله، چا پې امتیاز یې کړي په هر حالت کې دا ځمکه اوچه شوله، نو په دغه ځمکه باندې ته مونځ کولی شي، مونځ پې جایز دی. لیکن د دغه ځای نه ته تیمم نشي کولی چې یاره او اوبه نشته دی، ډېر فاصله کې، یا بیمار دی د بیمارۍ د مرض د وجې نه او دس نشي کولی په اوبو باندې، نو بیا به ته تیمم کې، نو چې په کوم ځای باندې امتیاز یې چا کړی وي او هغه امتیاز یې سوچې شوي دي، رنګ هم نشته، بدبو هم نشته، لیکن د دغه ځای نه ته تیمم نشي کولی. مونځ پې کولی شي، تیمم پې نشي کولی. دا یو مسله شوه. دویمه مسله وایي اذا معنا ده کله چې تغیرت معنا بدل شو ٹھیک شو. عین معنا ده ذات یا حقیقت، بدې بیا پوهیږم جی حقیقت معنی هم کولی شي او ذات معنی هم کولی شي. او نجاست ناپاکی بأن په داسې حال کې، د دې پوره بأن معنی ده په داسې حال کې، په داسې حال کې. سوارت معنی ده شو. ملحن مالګه، اردو کې ورته نمک وایي، مالګه. سوارت معنا ده شوا یا شو. طاهرتن پاک. دې دې پورې بله مسله ده جی. اذا تغیرت کله چې بدل شو عین النجاست د ناپاکۍ ذات یا د ناپاکۍ حقیقت، بأن په داسې حال کې سوارت ملحن چې مالګه شوه، یا بأن په داسې حال کې سوارت ملحن چې مالګه شوه، سوارت طاهرتن نو پاکه شوه. دا مالګه بیا دا ناپاکي نه چې کومه مالګه جوړه شو دا بیا پاکه شوه. مثلا ګورئ جي و اذا تغیرت کله چې بدل شو عین النجاست د ناپاکۍ ذات، د ناپاکۍ حقیقت، لکه مثلا خر ناپاکه دی، اوس دا خر د مالګې په هغه کم کانونه چې دي کم ځای نه چې مالګه روباسي، دا خر که چېرته په هغې مالګې کان کې پرېوتو او په هغې کې دا خر مالګه شو، یعنی مړ شو او بیا پکې ویلې شو، مالګه شو، نو اوس هغه مالګه پاکه ده. دغه مطلب دی. اذا تغیرت کله چې بدل شوه عین النجاست د ناپاکۍ حقیقت یا د ناپاکۍ ذات، دا خر چې دی د دا ذات نه دی، دا ناپاکه دی، خو که دا د مالګې په کان کې پرېوتو او د ده نه مالګه جوړه شوه نو دغه مالګه بیا پاکه شوه. ټیک شو جي. و اذا تغیرت کله چې بدل شو عین النجاست د ناپاکۍ ذات یا د ناپاکۍ حقیقت، بأن په داسې حال کې سوارت ملحن چې د دغې ناپاکۍ نه مالګه جوړه شوه، نو سوارت طاهرتن نو دغه ناپاکۍ نه چې کومه مالګه جوړه شوې وه دا پاکه شوه. ټیک شو جي. دا دویمه مسله وه. اوس درېیمه مسله راته بیانوي. کذا دغه شان تکونو دا ناپاکی کیږي، ناپاکی او طاهرتن معنا ده پاکه، تکونو معنا ده کیږي. مطلب یې دا دی دغه شان پاکه کیږي. اذا معنا ده ګورئ کذا
تکونو کذا معنا د دغه شان تکونو کې یو هي ضمیر پټ دی دننه هي ضمیر د هغه هي ضمیر معنا ده د هغه ناپاکي کیږي طاهرتن پاکه ناپاکي پاکه کیږي کله پاکه کیږي اذا معنا ده کله چې احترق يحترق احتراقا معنا ده سوځول احترقت اسوزی نجاستن النجاستو ناپاکی با مانا دا سرا با جارا دا او النار مانا دا اور خجی دلتا اسوئی کذا دغشان تکونو طاهرتن دا ناپاک سیز پاکیگی ناپاک سیز دے هغه پاکیږي څنګه پاکیږي اذا کله چې احترقت النجاسه دا ناپاکي اوس وځولی شي بالنار په اور کې اوس ناپاکه سیز دی هغه د په اور کې اوس وځو او د هغې نه کومه ایره جوړه شوه هغه ایره پاکه ده ٹھیک شوه ناپاکه سیز دی مثلا د انسان غټ او دسماته شو یا د سپي او دسماته شو یا سوټې شوې د څاروو وغیره دا د اوس وځولې چې کله د اوس وځولې دغه ایره اوس پاکه شوه تاسو به کتلي زموږ دا پښتانه اکثر د سوټې اوتپي سوټې د هغې نه سپیاکې جوړې شي د هغې سوټو نه سپیاکې جوړې شي او هغه سپیاکو باندې بیا پخلی کوي نو هغه سپیاکې خو ناپاکه ګنده سیزو یعنی فضله وه سوټې وې د څاروو هغې نه چې کومه ایره جوړه شوه اوس دغه ایره دا اور سره سوځېدلې ده دغه سوټې نو دا اوس دا ایره پاکه ده په دې باندې پوه شوې نو دا درې مسلې بیانې شوې اوله مسله دا بیانه شوه چې ځمکه باندې چا امتیاز وکړو دغه ځمکه بیا اوچه شوله او د هغې نه د ناپاکۍ هغه اثر ختم شو رنګ یا بدبو نو په دغه ځمکه باندې خو مونځ کول جایز دي لیکن د دغه ځمکې نه تیمم کول دا جایز نه دي دویمه مسله بیانه کړه وایي کله چې د ناپاکۍ هغه حقیقت د ناپاکۍ ذات ناپاکه سیز بدل شو څنګه بدل شو د مالګې په کان کې پرېوتو د مالګې چې کم کانونه دي مالګه چې د کم ځایونو نه روزي روباسي خلک نو هغې ته د مالګې کان وایي هغې ته نمک کاکان ورته اردو کې وایي نو موږ ورته د پښتو کې د مالګې کان وایو په داسې حالت کې سوارت ملحن چې دغه ناپاکه سیز کوم و هغه پاک شو نه ناپاکه سیز مالګه شوه سوارت طاهرتن دو ناپاکه سیز چې کوم ته مالګه جوړه شوې وه دغه بیا پاک شو دا دویمه مسله شوه دریمه مسله کذا تکونو طاهرتن کله چې ناپاکه سیز پاک نه دغه شان وایي ناپاکه سیز پاکیږي اذا احترقت نجاستو کله چې دا ناپاکه سیز اوس وځولی شي بالنار په اور کې نو دا کم سیز چې په اور کې اوس وځولی شو نو دغه سیز اوس پاک شو لکه ما تاسو نه مثال درکو سوټې شوې یا د انسان غټ او دسماتې شو یا نور داسې ناپاکه سیز هغه دې په اور کې اوس وځو نو دا بالکل پاک شو یا ګورئ په څښا پلیتې خټې نه یو کولال هغه منګي او دا شیزونه چې جوړوي لوښي وغیره چې د خټو نه جوړوي یو کولال وغیره چې دی هغه یو څښا خټې نه یو لوښی جوړ کو یا یو کټوۍ جوړه کړه یا یو منګی جوړ کو هغه چې دی هغه بیا په اور باندې سوځئ پخئ هغه په اور پخئ نو چې دا کله په اور باندې پوخ شي دغه سیز بیا پاک شو که دا د ناپاکه خټې نه جوړي یا ناپاکه اوبه چې دی هغه په خټو کې اچولي بالکل دغه سیز پاک شو ځکه چې دا په اور باندې اوس وځولی شو نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام